قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سورة نمل شروع ابتدا کی منگویلیو سورت کی یودی سلامتیا دویم دا نفی دا علم غیب دا غیر اللہ نا دا غیر دا پارا واقعاتو یو واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کرا چی دا غیب و علم و سرنو دویم واقعہ روانه وا د سلیمان علیہ السلام پای کې اولنۍ گواهی وا د میږي چې هغه هم دا گواهی کړو چې سلیمان علیہ السلام په غیب باندې نه پوهیږي دویمه گواهی د هدهد وا مولا چرګک هغه ویلیو هغه خو بیا ډېر په کلکه باندې ویلیو وی احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین ما خبر حاصل کړلې تا ته پته نشتی وی سلیمان علیہ السلام ته مخامخ وی نو د غیب و علم یوازې د الله سره دی د بل چا سره نشتی سلیمان علیہ السلام ته پته نه وا د بلقیس حکومت ته مملکت ته بلقیس په بادشاہی کوي دا غیب پته وته نه وا بلقیس دا داغی رعیت تے دا نور تا سجدے کئی شرک کئی داغی پتہ وطا نشتی مولا چرگک خبر راوڑ چی دغه سے حالات تی دغه سے یو علاقہ دا یو ملک دے سلیمان علیہ السلام ته پتہ ولګی دا نوی چی دا وس منګه ګورو چې تا رښتیا ویلي که دروغ دی ویلي نو چې کله یو سړی دا ګوري امتحان کوي خبر وشوه وس د هغې کې د تصدیق او د تکذیب خبره راځي نو پته دا ولګېده چې د غیب و علم ورسره نه و ځکه خو امتحان یې کو خط یې وله ولیکه وریکه خط هغه ویوړ بلقیس ته ور اوغرزاو دا غي د مضمون خبره کوي پای کې دا خبره وا چې او د الله مقابله کې لوی مکوي ما چې کوم خبره پیش کړلا راشي مسلمانان شي تابعدار شي بلقیس وا اغي خلق راجم کړو اغي نه مشوره واغستا دا غي مشورې کې اغي وتا بازي خبرې پیش کړي منګه طاقت والا یو منګه داسیو منګ ته څوک داسې خطونه را لګي او منګ ته څوک دمکیانې را کوي خلق جذباتیانو جذباتو کې خبرې وکړي لیکن بلقیس وا اگر چې ناقص العقل خلق دی خزدا لیکن دا هغه خلقونه جذباتیانو نه داغینه خوا خبره وته مخه تکړه چې بادشاہ چې کله په یو ملک باندې حمله وکي نو دا ملک حالات خراب و توراب شي آبادیان تباشي عزتمن خلق ذلیلان شي نو زه یو حکمت سره خبره کو اغیلا از صحادیا سره ډالې ول لګم کې دې شي دنیاوی بادشاہي د دنیا اغراض او مقاصد دي نو هادیا ډالې بوله ولېګو شوړه بوله خلک ورکو خبره بخلاص شي او کنا دا رښتیا پیغمبري نو دا بیا دغه هادیو ډالو باندې پرشتونو باندې پاغي باندې بیا کار نه کیږي هغه شانو شو سليمان عليه السلام پسې
او هدیه ډالۍ والا خلک راغله. سلیمان علیہ السلام متوی زید ډالو په دې مال دولت باندې زما څه کار نشتی. او کله چې هغې د سلیمان علیہ السلام بادشاهت ولیدو، تخت ولیدو، حالات ولیدو، نو هغې په خپله باندې مستومانه شو چې دا موږ څه کړلي. دی لاړو واپس، ښځې وې زه په خپله ځم، په خپله را روانه شوه. د هغې تذکره به راځي چې کله ښځه را روانه شوه نو سلیمان علیہ السلام ته چې پته ولګېده چې ښځه په خپله باندې را روانه ده، د خپل خلکو سره وزیران دي، غټان دي، لښکرې ورسره دي، را روان دي. سلیمان علیہ السلام د دې هغه تخت راوړل غواړي. هغه تخت د راوړو خبره ده، که ورسېدو ورته جو به وایو، کنې سبا به شي انشاءالله. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. هدهد ملا چرګه کو د خبره پیش کړه. سلیمان علیہ السلام وی سننظر خامخا ګورو منګه امتحان کو منګه صدقتا تارشتیا ویلی ام كنت من الكاذبين، یا یہ ته دروژنونا تا درو خبره کړه. ال دغه خبره شوی وا هدهد غائب شوه ده. نو لو عذبنه عذابا شدیدا، یا بولا سخت سزا ورکو، او لازبحنه، یا بے سب حکم، او لیاتینی بسلطان مبین، یا به دلیل ښکاره پر راوړي. نو دی اوس د ځان د دغې سزا نه بچ کول غواړي. نو کله دغسې حال خلقو کی کارو کی غلطی دی وشي، نو بیا دروغ وایي، ځان په دروغو بچ کوي. سلیمان علیہ السلام وی سننظرو خامخا منګه ګورو اصدقتا تا رښتیا ویلي ام كنت من الكاذبین، یا یې ته د دروغجنونه. نو سوکا اذهب بکتابی هذا، واغلا لاشا ویس زما دا کتاب، زما دا خط، فالقین واغې ته ور وغورځوه، ثم تولى عنهم، بیا یو طرف تشددینا، فانظر نو ګوره ماذا یرجعون، چې دې څه جواب را کوي. خط یې وړ، خط یې ورته ور وغورځاو، یو طرف ته یو سیټ ته شتې کتلې څه کوي. قالت نو دې ښځې خپل پارلیمنٹ والا را جمع کړو، خپل وزیران مشیران غټان را جمع کړو. نو ورته وایي یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے غټانو یقینا را چولې شوی دی ما ته خط عزتمن خط دی. یو عزتمن خط د دې وجې نه هم دی چې مهر پې لګېدل دی، دویم د دې وجې نه هم دی چې دا مضمون چې کوم دی نو هغه مضمون د عزت دی. بعضې خطونه یې مهر پې لګېدلی لیکن هغه ته مضمون یې خرابي. د دې مضمون چې دی نو هغه داسې دی انه من سلیمان، دا خط د سلیمان علیہ السلام د طرف نه دی، او په دې کې دا لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. مختصر خبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خطونه لېږلیو حدیبیې نه وروستو، کله چې د دغې دشمن نه په یو سیټ باندې شو، د هغې نه په امن شو، و د هغې نه بې فکره شو، اوس دې موږ معامله نشي کولی. نو اوس د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې دنیا طرف ته مخ شو. اوس د نورو خلکو لا، نورو بادشاهانو لا، نورو ملکونو لا هغې لا اوس پیغام رسول غواړي، خطونه یې لېږل. نو ویلی شو چې دا خلک چې کوم خطونه قبلی، نو د هغې دپاره پکار دی چې په دې باندې مهري، بغیر د مهر نه خط نه قبلولی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې بیا مهر جوړ کو، او مهر یې و په ګوتۍ کې، او په هغې کې یې لیکلي و محمد رسول او الله، درې کرښې وې پکې. الله لفظ یو دا نوم چې و دا د ټولو لپاسو، رسول په منځ کې و، او محمد د ټولو لاندې، دا درېمه کرښه وه.
نو کله چې خط به ولیکو نو دا ګوتې به راواغسته ا دې ګوتې یو امین الخاتم وته وي معیقیب رضی الله تعالی عنہ دا ګوتې به داغه سره وا او هغه ګوتې به پاغه باندې ولګولا خط چې ولیکل شنه پاغه باندې به هغه ګوتې په ګوت کړه نو مور به ولګاو بیا چې وابه چې کله وزګار بشوانو بیا به معیقیب رضی الله تعالی عنہ لور کړه او دقه ګوتې وا دا به استعمال ده دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم دغه استعمال ده د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم دغه استعمال ده عثمان رضی الله تعالی عنہ په وخت کې هم دغه ګوتې استعمال ده دی دا بیر اریس وته وي هغه کوی په غاړه باندې دی ولاړلی د ګوتې ورکولو راکا واخلا نو وړکه شه ده د یو د لاس نه لاړه د بل لاس ته ونه رسیدا د دې منځ کې بس ارتا وشوا د کوی په غاړه باندې ولګي دا غینه چې اوتم به د یلاړم کوی ته منځ ته لاړ کوی راتش کو لیکن هغه غوتې میلاو نشو څومره مهنتي پیو کو غوتې میلاو نشو هغه غوتې و د یو غوتې و استعمال دا داغي دغه امینی دغه سلیمان علیہ السلام اهم مہر وسره مہر په لګولې د سلیمان علیہ السلام بارکیم د غوتې قصې خلق کئ هغه خبره ټوله منګړې ته قصې دي یا بادشاہي په غوتې کې وا غوتې په لاس کړه بادشاہي وا غوتې نه وج بادشاہي نه وا ټوله منګړې ته قصې دي کله ویلار پیری هغه غوتې واغستا هغه بادشاہ شو او بعضی خلکو داسې خبرې کړي چې هغه د ویلوم نه خپل باندې ناراضي سړي چې کله یو سړی مسلمان دی دا په خپل باندې ناراضي یو سړی عزتمن سړی دی هغه په خپل باندې داسې خبرې نشي ویلې کوم چې کتابونو لیکلي یو کتابونو قصې لیکلي چې هغه دا په خپل باندې دراتلو نه دي دا منګړې د قصې اسرائیلیات دي ټول نه غوتې د سلیمان علیہ السلام بادشاہی هغه غوتې کې نه و سلیمان علیہ السلام الله بادشاہی ورکړوا رستم راضی دا سه بادشاہی چې د بل چا لپاره مناسب هم نه نو سلیمان علیہ السلام سره بادشاہی هم دا پیغمبري و سره هم دا دواړه دي مخکې وې ورثه سلیمان نو سلیمان علیہ السلام دنیوي لحاظ سره قائم مقام شو وارث شو د داود علیہ السلام اباځي خبر راضی مخکې موږ ویلو پیغمبر چې ناغه میراث نه پریدي داود علیہ السلام خدای یو څه نه وکنه او ګن زامنو بادشاہي بیا تقسیمول واړي که میراث تقسیمیږي نو هغه بیا هر یو ته ورسي سلیمان علیہ السلام ته څنګه رسیدو موږ ویلو نه سلیمان علیہ السلام ته چې دلته گیوي ورثه سلیمان علیہ السلام وارث شو میراث وته میلاو شو نه قائم مقام شو د داود علیہ السلام په زمانه بادشاہي باندې نو خبره داسې خلق کی یو سړی یو مولا عالمی داغه ګڼ زامنی ویالګه د خپل پلار زې راټینګ کو د خپل زید د خپل پلار میراث راټینګ کو الګدا سی وي حال دا چې علم په میراث کې نه پاتې کیږي یو پلار عالم دی نو سوی مې عالمي نه په میراث کې او علم نه پاتې کیږي دې پر غزان کوشش کول غواړي مهنت کول غواړي دې به ځان کړی نو البد عالم کیږي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم نو خبر اوته کوي یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم اے غټانو یقینا راچولې شوی دی ما ته خط عزتمن انه من سليمان یقینا دا د سليمان علیہ السلام د طرف نه ده و انه بسم الله الرحمن الرحیم او د دې مضمون دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله امداد غواړم پټولو کارونو کې چې رحمان او رحیم دی پدې کې اول لیکل بسم الله
دا د بسم الله د سليمان علیہ السلام د زمانه نه دا بسم الله لیکل کی خدا بسم الله پر بسم الله الرحمن الرحیم بولے کی دا څنګه بل شی ولیکي باندې خلک لګیا 786 ولیکي اگر 786 څه ده دا د بسم الله ثواب نه ملاویږي نه دا بسم الله دا نه بسم الله سب په ځبانه دا کار کوي کنه بیا خو آسان کارو بیا وسری دا کوډ ورډز به وي الګ راځي 786 نو بسم الله کې ډوړې خوري نو 786 وي بل څه کار کې نو 786 نه 786 باندې کار نه کیږي نه په لیکلو کار کیږي او نه په ویلو کار کیږي نه کار چې کیږي نو بسم الله الرحمن الرحیم باندې کیږي الله تعالی علی واتونی مسلمین او لوی مکوې زما مقابله کې د توحید نه واتونی مسلمین او راشي ماته تابعدار شي ایمان راوړی مسلمانان شي قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری نو خزوی عام مشهور دادا بلقیس وا و یا ایها الملأ افتونی اے غټانو فتوا را کې مال زما پر کار کې مال فیصله را کې زما پر کار کې ما كنت قاطعتا امرا نعمز چرتا فیصله کون کی دیو کار یو فیصله می چرته نه کړي حتا تشهدون تر دې پورې چې تاسو په گواهان کم تاسو په حاضر کم تاسو په خبر کم تاسو مشوره او رائے ور سره شامل کم دا سي چې تر اوسه پورې ما فیصله نه کړي قالوا نا خلق وتوي نانو اولو قوت یقینا منغا طاقت والا خلق یو و اولو باس شدید نو منغا سخت جنگجو خلق یو منگ سرا لخکری دی منگ سرا غٹ غٹ اسباب دی منگا جنگجو خلق یو جنگ کولے شو هو الامر الیک فیصلہ حکم چیزے ناغتا تا حوالہ شوے دے فانظرین تو اگورا مازا تامورین سب فیصلہ کہتا تا منگ تا سا حکم کے کم حکم چی تکے منگا پاغی بانے سر تسلیم خم بیوی منگ باغمونو قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتا نفسدوها نو خزوتوی بادشاہوتوی ان الملوک اذا دخلوا قریتا یقینا بادشاہان چی کلا داخلی گی اوکیلیتا یا اذا دخلوا قریتا کلا چی حملہ کئی پہ اوکیلی بانی نفسدوها نو خرابی کی کلا چی حملہ کی ناکل خراب و توراب کی آبادیان یورانی کی دا چه کمو ملکونو مانی جنگونا شوی آغازیت اسرائیلات شین طول کندرات پراتی بیا نیزا دخلو قریتن افسدوها کلا چه داخل شی حملو کی دی پیو کلی بانی افسدوها نو خراب توراب کی آغا کلی لرا وجعلو عزت آلها ذلہ او گرزی عزت من خلق داغی ذلیلان آغی چه کم عزت من خلقی ناغا ذلیل شی سوک بگی او والے شی سو او وجلے شی سوک بگی لا سخ پید چاپ کٹ شی سشی نو عزتمن خلق آغی داغی کلی داغی علاقی داغی ملک ذلیلان شی وکذالک یفعلون دارنگی دا بادشاہان چی کلا حملو کی جنگ چی کلا کئی نو پا جنگ کی مڑی کی کنا دارنگی دا سکار کئی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ او یقیناً سے لیگون کیا ما آغیتا سا ہدیہ ڈالی غٹا ہدیہ و غٹا ڈالی بولو لیگو فناصرتن نزکتن کیما بیما یرجع المرسلون چی سا جواب بر آلیگی سا جواب بر آوڑی سا جواب واپس کی گی با پاغی بانی استازی کم قاسدان چیز لے گم کم استازی چی لے گم سو چی بدغا ہدیہ و ڈالی بوڑی اگر بانتا کہ حالات بگوری دا غزینا جواب سر اوڑی آگی چی کلا آگی واپس راشی نو بیا فیصلہ کو فلما جا سلیمان کلا چراغ لو دی سلیمان علیہ السلام تا قالا تمدوننی بمال سلیمان علیہ السلام تو آیا تاسو ماسر امداد کوئی پا مال باندے تاسو مال وز توفیر ڈالے را لے گئی رشوتون را لے گئی پا مال باندے ما خوشحال ہوئی فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم نو آغا چا اللہ را کرلی مالا غور دی دا آغا سنا چی تاسو لے در کرلی تاسو لے چی صدر کرلی دا سدی اصل شیخو مال لے اصل شیخو علم دے اصل شیخو
دین دے، اصل شی خو ایمان دے. اللہ مالا ایمان را کړل، الله مالا علم را کړل، الله مالا پیغمبري را کړل، دا د ټول نغبره دي. دنیا په لحاظ سره چې مال کم مال را کړل نو هغه تاسو د دین زیات ته ساز رب سمالی. سلیمان علیہ السلام بعض خلکو په دې کې اسرائیلیات په دې کې ګڼ خلکو لیکلي لارې جوړې کړې دا غزه پورې سره دی او سپین دی او لارو جواهرات دی او ملغلری دی او سدي ټول اسی فضل قصیدی. نو فلما جاء سلیمان نو کله چې راغله سلیمان علیہ السلام ته استازی قاصدان قال اتمدوننی بمال. موسی سلیمان علیہ السلام تو آیا تاسو امداد کوئی ما سره په مال باندې فما تانی الله خیر. نو هغه چې الله را کړلی مال غوړه دی مما تاکم دا حسن چې درکړي تاسو لا بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو دې په خپل هدیو باندې په خپل ډالو باندې خوشحالي کوونکی دا واپس وېسې ځان خوشحالي کوي زی. ارجع الیہم واپس شي، ارجع الیہم واپس شا اصل چې کم څوک دی هغه ته وي کسان وګڼ دي. ارجع الیہم واپس شا اغیتا فلنات ینهم بجنود نو خامخارا بولو منگا پدی باندې داسې لخ کرے لا قبل لهم بها چې نبی طاقت د مقابله د دې د پاره داغي ولا نخرجنهم منا ازلا او وباسو منگا دی لرا داغي کیل نه داغي ملکنا ازل ذلیلان وهم صاغرون او دی بی ذلیلا دی بی واړه بی دی با بیزت بی. قال یا ایها الملأ ابرو رکیگی بیا بش. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. وی سلیمان علیہ السلام خامخا گورو منگا صدقتا چیا تارشتیا ویلی ام كنت من الكاذبین یا یہ تد درو جنونا اذهب بکتابی هذا ویسا زمادا خط چی داد فالقی الیہم وی غرزواغی تاسو متولا عنہم بیا یو طرف تشددینا یہ ڈڑی تشا د دینا فرزر نو گورا نو بیا گورا وتا مازا یرجون چی صدی جواب را کئی. قالت یا ایوہ الملو انی القی الی کتاب کریم. خزوی باس خپلو وزیرانو تا خپل پارلیمنٹ والو تا اے غٹانو زما انی القی الی کتاب کریم یقیناً را چولے شید ما تا خط عزت من انہو من سلیمان یقیناً دا خط چی دینو دا سلیمان علیہ السلام دا طرف ندے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم او پدی کی دالک اللي چی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین لوی مکوی سما مقابلہ کی دا توحیدنا واتونی مسلمین اور راشی مات تابدار راشی مات مسلمانان. قالت یا ایوہ الملو افتونی فی امری نوی آخذا یا ایوہ الملو اے زما غٹانو افتونی فی امری فیصلہ را کے مالا زما پر کار کے ما کنتو قاطعاتا امرن نیمز چرتا ہوں فیصلہ کون کی دے اوکار حتی تشہدون تردے پوری جتاسو پہ حاضر کم. قالو ناغیوتوے نحنو لو قوت منگا طاقت والا خلقیو وولو باس شدید او سخت جنگ جو خلقیو والامرو الیکی او فیصلہ تا والا شویدہ فنظرین تو گورا مازا تامورین چی تصو حکم کے منگتا. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتا آخذ و یقینا بادشاہان اذا دخلوا قریتا کلچی داخل شیو کی لیتا پا بدائی باندے کلچی دی حملو کی پیو کی لیبانے افسدوان آکل خراب و توراب کی وجعلوا عزتا علیہ عزیلہ اگرزی عزت من خلق داغی زلیلان آئی چکم عزت من خلقی ناغ زلیلان کی. وکذالک یفعلون او دارنگی دیدا کار کئی. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ یقیناً زلی گن کے ما دیتا یہ ہدیے لرا اور ڈالے لے گما فناظرۃ نکتن کے ما بما یرجع المرسلون چس جواب براوڑی استازی سے جواب براوڑی قاصدان. فلما جاء سلیمان کل چراغ لدی سلیمان علیہ السلام تا قالا تمدوننی بمال وی آیا تاسو امداد کو اما صرف مال بانے فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم نو آغا چی اللہ را کرلی مال اغور دی دا آغا سنا چی در کری دی تاسو لا بل انتم بیادیتکم تفرحون بلکہ تاسو دی یہی پخبلو حادیو بانے پخبلو ڈالو بانے خوشحالی کون کی. ارجع الیہم
واپس شدیتا فلناتینهم بجنود لا قبل لهم بها نو خامخا را بولو پدی بانے داسی لخکر لا قبل لهم چی نبی طاقت دا مقابلی دا دی دا پارا پاغی بانے ولنخرجنهم منها ذلہ او خامخا او واسو منگا دی لرا داغینا ذلیلان وهم صاغرون او دی بئی ذلیل دی بئی بیزتا. اللہ رب العزت مولا قرآن و سنت بند عمل کول توفیق راکی. اللہم قنا عذابک یا متبسم علیہم حاضر